نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت إن الله مع المؤمنين. محترم وحاضرين، رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت سرسری شروع او غزوه بدر حالات بیانېدل. اولنا مشرکان رسول الله صلی الله علیه وسلم سره چې مخامخ شو، دې سره رسیدلې و چې مکه مشرکانو کې یو تنو اسود ابن عبد الاسود چې دا خپل د حمزه رضی الله عنه خوره کېدو، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ترور زوی کېدو. مشرکانو سره مرګري او بد اخلاق انسان شرری. هغه اول لا اوتلو قسم یو کړلو چې والله وی قسم په الله چې زبدغه حوض نه چې کوم رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه جوړ کړو لأشربن منه أو لأهدمنه أو لأموتن دونه. یا به بس کما یا به دا حوض رانوما او یا بزان وجنما رسو پوری چې ژوندې ما د دوه کارونه کې به یو کار کو. په دې نیت باندې راوړاندې شو چې زه په خپل قسم کې ځان بری کما. حوض طرف ته راوړاندې شو. حمزه رضی الله عنه چې مامای
هغه ته راوړاندې شو، ګزار یې پرې وکړو، په دې خپه باندې ووهو. خپه یې ولې زخمي کړه او اینې ته روانې وې. خو دی بیا را ولګېدو، په خپله سینې د حوض طرف ته ځان ورکشو، په دې نیت باندې چې زه په خپل قسم کې ځان بري کړم. دې ته هغه جاهلي غیرت ته وایي. حمزه رضی الله عنه دوباره پسې راتاو شو، ګزار یې پرې وکړو، استعمال کو، ختم یې کړو. د دې نه پس د مکې مشرکانو دا حال ولیدلو، نور څه کسان مو حوض طرف ته ورتله، په دې نیت چې موږ تیزو اوبه تسکو. او دې صحابو نبی صلی الله علیه وسلم ته خپل زور ورخیو. نبی صلی الله علیه وسلم صحابو ته وویل چې دې مه منع کوئ، پرېږدئ چې اوبه وڅښي. او چې چا هم د دې حوض نه اوبه وڅښلې، په دغه نیت باندې دا به مړ کېږي. او کومو کسانو چې د حوض نه نیت دغه حوض نه اوبه وڅښلې، په دې بدر کې الله مردار کړه. حکیم ابن حزام رضی الله عنه دا هم د خدیجې رضی الله عنها وراره، دیم د حوض ته راغی، په دا وخت ایمان نه دی راوړی، وروسته فتح د مکه کې ایمان راوړو. دی الله بچ کړو، وجه دا ده چې ده کې کبر او غرور نه و، او نه په دې نیت ورغلی دی چې نبي صلی الله علیه وسلم او صحابو ته زور ورښیي. ځکه د ده په زړه کې د نبي صلی الله علیه وسلم احترام یې په زړه کې پروت و، قدر یې کو، زړه احترام یې له ساتو پړه کې. والله حکیم ابن حزام په جاهلیت کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره صحبت او مرګرتوب یو، بس د مکې مشرکانو نه متاثرون د هغې د وجنې ظاهر کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم خلاف کړ. الله له فتح د مکه کې بیا توفیق د ایمان ورکړو. دی حکیم ابن حزام پکې الله بچ کړو. به رستو چې کله د قسم کو په یو خبره، دا واقع به زر حاضر کړه، و به الله والذي نجاني يوم بدر. دا څنګه ده؟ قسم می دی په غزاد چې په بدر کې بچ کړه، مړ کړه په بدر کې، اوس په جهنم ته تللی وي، همیشه همیشه په جهنم کې وي. الله بدر کې بچو ساتل، مرسته توفیق د ایمان را لراکو. وی دا خبره هر وخت ذکر کوله، د صبیرې د نعمت چې الله په ما باندې نعمت کړه. دې نه پس مکې مشرکانو درې کسان مقابلې ته راووتل. یو عتبه دی، یو د ضرور دی شیبه، او یو د عتبه زوی دی ولید ابن عتبه. انا دورونه او یو زیو د بل ورارو میدان ته راووتل. دغه عتبه دی چې د دې نه مخکې کوشش دا وکړو چې یاره دا جنګ ونه کړی شي او دا جنګ ختم شي. هماغه دیت ابن الحضرمي دیت هم په سر باندې اغستی او تیر هفته کې بیان شو. او چون کې ابو جهل یو خبره د باره کې وکړه، هغې په وجه دی په ضد کې راغی. ابو جهل دا وویله دا عتبه چې کوم دی که نه انتفق سحره، دا ویرېدو، پړپوس یې وپړسېدو د یارې د وجې نه. نبي صلی الله علیه وسلم او صحابه ولیدل، خوف پرې راغی. او بل زوی غم دی اوسره، ځکه د دې زوی حذیفه ابن عتبه دا په بدر کې د نبی صلی الله علیه وسلم سره مرګره او ایمان په هغه راوړی، په میدان کې ولاړ. وې دې عتبه چې وکتل چې
رسول الله صلی الله علیه وسلم او دا ملګری خو ډیر لږ دي او دا چې دي لکه ماته ډوډۍ اوکلته جزور یو سړی غوښې له څنګه په شوق باندې راځي ایریږي ته نه خوري دغه موږ په شوق ورشو ختم به کو د ایریږي چې زما ژوند په کې مړ شي نو دی وجنه دا مصالحت کوي عقبه ته پته ولګېدله هغه راولګېد ابو جهل ته ویل یا مصفر استن تا ته پته ولګېږي چې را زه بوزدلی ما که ته بوزدلی اریدونکی نو دې وجې نه میدان ته راووتو و دې ته هغه جاهلي غیرت ویل جاهلي غیرت په فایده کې نه دا په نقصان باندې دی چې کله دا درې وانه میدان ته راووتل نبی صلی الله علیه وسلم ته ویل او صحابه ته تاسو کې څوک شته دی چې ما سره مقابله وکړي مخامخ په مخامخ مخکې به د ګولو او د راکټو او د دې بمونو جنگ به نه و د تورو جنگ به مخامخ په مخامخ په میدان کې خلک یو بل سره مخامخ کېدل د هغې نه مخکې به اول جنگ به چې ګرمه و د هغې د یو طرف نه به څه کسان را ووتل او د مقابل ته ویل تاسو کې څوک شته دی چې موږ سره مقابله وکړی شي دواړو ډلو به هغې ته چې څوک را ووتل ورته کتل به چې څوک وجني کم پې غالبېږي بیا به د هغې نه وروسته نور جنګ شروع شو دا درې کسان را ووتل صحابو ته ویل تاسو کې څوک شته دی چې موږ سره مقابله وکړي درې کسان د انصارو نه وروتل کوم چې د مدینې باشنده و هغه انصارو کې عبد الله بن رواحه رضی الله عنه او دوه پکې رونه و عوف او معوذ ابن عفراء ادوان رونه و دی مقابله ته ووتل دا عفراء یو زنانه وه په مدینه کې د دې مبارک علماء وی دا خوش قسمت زنانه داسې وه چې دې تقریبا اووه زامن وو او اووه زامن دا بدر جنگ ته حاضر شوي دي بدرین دي بدر ډېره اوچته مرتبه ده الله تعالی بدرینو ته په دنیا کې زیر ول ورکړه دې اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنه او د دې خزي دا وونه زامن دا بدریان دي او په دې کې یو په دې بدر کې شهید شوی هم دی اول درې بچیو معاذ معوذ او عوف د یو خاوند او حارث نومیو د هغې نه دا درې زامن شوي بیا چې کله هغه مړ شو د هغې نه بل خاوند سره نکاح وکړه بکیر ابن یالیل د هغې نه بیا څلور زامن وشو عامر و علقمه او دوه نورو دا څلور واړه زامن دامو او د دې هغه نور رونه چې په مور کې اوسه شریک وو خو د عفرا بچي خو دا ټول په بدر کې حاضر وو دې ته خوش قسمتي ویل کېږي یو انسان دی یو زنانه ده د هغې ټول بچي هغه د دین په کارنامو کې لګیا او اعلی مرتبه ول الله په دین کې ول ورکړي دا د دې ښځې دپاره دا د دې سړي دپاره مړ سعادت دی چې الله ټول بچي په اعلی پیمانه طریقه باندې استعمالوي نو دا عوف او معوذ دی مقابله ته تر وتل دی چې کله وکتل عتبه شیبه ولید تیر دا خو انصار دي زمونږ هغه مهاجرین نه دي کوم چې د مکې نه راغلي هغې ورته ویله چې یاره تاسو قوم اکفا تاسو عزتمن خلک یې اوچت خلک یې موږ ستاسو بېعزتي
او به احترامي نه وایو چې نه تاسو خوشي خلک کې خراب خلک کې ومنګه تر ځامن چې کوم دي اته غواړو چې هغه د زموږ مقابله تر وځي تاسو سره موږ مقابله کول نه غواړو هغه سړیتوب د مشرکانو چې رد بد نه وایي باز کس دسی چې د چا سره خلاف په خلاف کې بس رد بدم وایي کنزلم پسې کوي ابتراءات هم پسې تړي تهمتونه هم پسې تړي دا کافرانو د اخیو خصلت نه وو ځان نه تعدی او تجاوز به نه کو دی وجه الله د کم د صحابه ولا په بدر کې رسول الله سره جنگ یدل صحابه شو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په سب کې ولاړو دا د خسته صفاتو په بنا استا مخالف هم دی استا سورانه ده استا دشمنی ده شریعت مونږ ته اجازه نه راکړي چې هغه پسې کنځلې وکړو هغه پسې رد بد وکړو یا هغه پسې ابتراء جوړ کړو دروغ پسې جوړ کړو نه ابا نه کو په دې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم حمزه ته ویل قم یا حمزه تور پاتېږي بل د ترزیو ابو عبیده بن الحارث هغه تل تور پاتېږي او علی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ترزیو هم ده زمیم ده هغه ته ویل تور پاتېږي دا درې کسان د هغه مقابله تور ویل چې تاسو ور پاتېږئ هدي کې رسول الله صلی الله علیه وسلم تربیت ممتاز ترا کوي یو سړی د امت قیادت کوي د خلکو مشرکی قربانی به ځان نه ورکه ځان نه به قربانی مخ کې ورکه به ورست نور کسان قربانی ته وړاندې کې دانه چې تدې په مزو کې اعلی مزید کې ستا بچی دی په مزو کې ستا کور دی په مزو کې اولاد افراد ته قربانی کوه زحمت برداشت کوا تکلیف برداشت کوا دې سمخ کې نه سي ځان نه به قرباني ورکه رسول الله صلی الله علیه وسلم زندگی چې مونږ تاسو ګورو رسول الله صلی الله علیه وسلم زندگی د ځان نه قرباني ده صحابه په جنگ کې کتلی دي یو کانه د ولګي نه تړل په خېټه باندې رسول الله په کاني تړلې ان دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کې په مړه خېټه ده مدینه مسجد نبوي جوړېدو رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابه سره خدمت کې لګیا دي خندق کې رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل لګیا دي رسول الله صلی الله علیه وسلم قربانی دا د خپل ځان نه مخکې ور کړی دا دیو جنا سړی بخپل ځان باندې تکلیف او زحمت به تیری افراد او رعیت ته بخیر او فایده به تورسي استاد دعوت په الله مخکې بوزي او الله بدل ترقیم دل درکې په دنیا کې هم په آخرت کې هم رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل کسان مرګ ته وړاندې کړو ځکه دا خو مرګ دی ته ورشه اول دا غي سره توري گزارو کوي سکی کله چې دا دریوانه مکه مشرکانو ته وړاندې شو اوس غیر والي ویزانې پټ کړو جنگ کې هغه تاسو څوکي او ته ویل اذا حمزه ما دا بل ابو عبیده ده او دا بل علی ده ناغي ول او واستاسو قوم اکفاء تاسو من مثلی استاسو د مکی زمن قومین منګم د مکی تاسو را مقابله بالکل ټیک ده نو عام مشهور ده عبیده ابن الحارث دا رسول الله صلی الله علیه وسلم ترزوی ده دا عتبه مخامخ شو او حمزه شیبه ور مخامخ شو او علی ځانه کې ده دا ولید ور مخامخ شو یو بل سے مقابله شو علی رضا عنه کو ولید باندې گزارو کو پازه باندې مړ کو حمزه په شیبه باندې گزارو کو شیبه په میدان کې مړ کو عبیده
او عتبہ یو بل سے گزارونه په یو بل باندې وکړو. عبیده زخمی شو خو عتبه منډه کو په دې خپه باندې ولګېدل. عبیده علي او حمزه چې کله خپل کسان یې مړه کړه په عتبه باندې حمله وکړه، هغې په غزي مردار کړو. عبیده ځان سره پورته کړو، د علي د تره زوی دی، د حمزه وراره دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راوستو، د خپې نه پرې کړی شوې وه، اینه ترې روانه وه. رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه سر خپل زنګون باندې کېښوست. نو دی عبیده نبی صلی الله علیه وسلم ته وویل ای د الله نبی، که زمونږ تره ابو طالب ژوندی وی نو هغه هغه شعرونه چې ویلي ستا په باره کې چې ونسلمه، مانا پیغمبر تر هغه وخته پورې موږ نه سپارو تر څو پورې چې موږ ژوندي، او ځان به ټوټې ټوټې کو پیغمبر به ونه سپارو. نو اوس یې که زما دا حالت لیدلی وی نو ابو طالب به خوشحاله شوی وی چې یو زما خبره خو رښتیا ده. موږ ټول لاړو ځکه خپلوان دي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دفاع کې ودرېده. نبي صلی الله علیه وسلم عبیده ته دعا وکړه، د هغې نه وروسته بیا شهید شو. دا درې کسان الله په دغه ځای کې مردار کړ. رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې نه بعد بیت ته لاړو عریش ته، او هلته دعاګانې شروع کړې. الله نے دعاګانې شروع کړې. علی رضی الله عنه روایت ته وې زه په میدان کې لږ ساعت وجنګېدلم، وې راغلم ما ویل راشي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم څه حال دی، چا خو ته څه ضرر او تکلیف نه دی رسولی، یا خو په هغې طرف څوک نه دي ورغلي. وې زه چې راغلم رسول الله صلی الله علیه وسلم په سجده باندې پروت و، او په سجده کې بس دا دعا کوله، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم. دا دعاګانې د الله نه په سجده کې غوښتلې. زه بیا لاړم، بیا مې لږ جنګ وکړو، بیا رالم، زه رسول الله حالت وګورم، رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا په سجده باندې پروت دی. ابوبکر هم په دعا کې مشغول دی. ابوبکر صدیق د رسول الله حفاظت لپاره ولاړ دی. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه دعا کوله، بیا لاړم، دریم ځل بیا رالم، رسول الله صلی الله علیه وسلم په سجده باندې پروت و، یا حی یا قیوم وی. یا حی یا قیوم دا دعا ده، او رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی صلی الله علیه وسلم تعاون او مدد الله نه په دې غوښتلی. داسې یو دعا ده چې ټول مصیبتونه او مشکلاتو کې الله تاسو دې په وجه باندې تعاون او مدد کوي. او روایت کې راځي د صحیح روایت ده، صحیح روایت ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فاطمه ته ویل زما په دې وصیت عمل کوه، ته په ولې عمل نه کوې؟ اذا اصبحت و اذا امسیت، سار ټیم کې دا وایا، ماښام ټیم کې وایا، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شانی کله ولا تکلنی الی نفسی طرفة عین. یہ هغه ذات چې تا همیشه ژوند دی، هغه ذات ته تدبیر د نظام چلے، دا ټول نظام د عالم ته چلے، تدبیر چلوونکی ذات ته. برحمتک استغیث، ستا د رحمت په واسطه زه تا نه مدد غواړم. دې ته توسل وایي د الله په نومونو، د الله په صفاتو. اصلح لی شانی کله، یا الله زما ټول حالت ښه کړه، ټول حالت. ګوره جامع لفظ دی، اصلح لی شانی کله. یا الله که زه کاروبار کې یم، دا زما یو کار دی، یا الله زما دا کار ښه کړه. که زه معلم مدرس یم، یا الله دا زما یو کار دی، دا ښه کړه. یا الله که تجارت کوم، دا زما یو کار دی، دا راله ښه کړه. که مزدوري کوم، که درس کوم، تدریس کوم، تعلیم کوم، تعلم کوم، د ملګرو سره زما کم تعلقات دي، کور کې مې کم تعلقات دي، د بچو سره مې کم تعلقات دي،
د یارانو دوستانو سره کوم تعلقات دي الله د ټول لا تخکا اولا تکلنی الی نفسی طرفة عین ما خپل ځان ته یا الله یو رب د سترګې مې ځان ته ما حواله کوه چې ته پیښو کار دی پیښه یا الله کتا ما ځان دی حواله کو ته تبای ما یا الله تزما اصلاح وکړه په ټولو کارونو کې دیو جن دا دعا مونږ ته رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل دا فاطمه ته خودره دا مونږ ته تعلیم دی دیو جن مصیبت په وخت کې دا دعا سره کی او روایت کې راځي الله تعالی به ته مصیبتونه به لری کوي تکلیفونه به الله لری کی دا دعا چې کوله رسول الله صلی الله علیه وسلم دا دعاګانې کولې ابه دې نه رستو نبی صلی الله علیه وسلم را پات سے دلو دقه سے دعا شروع کړه سجدې نه بعد دعاګانې هم دقه سے شروع کړه دونه دعا وکړه حدیث کی دا راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم صادر اچولې دا صادر ته وګرځېدو ابو بکر صدیق ډېر نرم زړه انسان او رسول الله صلی الله علیه وسلم سخت پکېدو صادر راپورته کو نبی صلی الله علیه وسلم واچو او ته ویل حسبک یا رسول الله بس اې الله نبی کفاک مناشدتک ربک حتی چې څونه سوال الله نو وخت بس دا بس ته زوتا سره خامخ الله مدد کوي ولی رسول الله صلی الله علیه وسلم په دغه وخت کې دعاګانو کې دا ویل اللهم انجز لي ما وعدتني یا الله چې کوم وعده د مدد او نصرت تا ما سره کړی دا غره سره پوره کړ اللهم یا الله ته کدا جماعت چې ما سره کوم د صحابو دې کدا تم هلاك اللهم ان تشاء لا تعبد بعد اليوم یا الله کدا صحابه تمړ کې د دین رستو غو به ستاسو کې عبادت نه کی ځکه زه نبی ما خرانه دا صحابه په ما ایمان راوړې جدي ختم شو زلاړه ما دې شاته امت ته بدین څوک ورخی یا الله من سره ته مدد وکا وعده را سوکا دا ته ضروري ذکر کوله رسول الله صلی الله علیه وسلم دا نه دی ویلي چې موږ زه غټه قرباني کوم او کافرانو سره مقابله کوم د الله د جهاد تر اوته ما الله بابا سره خامخا مدد کوي چې ما سره نه کی چا سبه کوي باز انسانان دي څه کوي یعنی موږ نه کو صدقه مې وکړه عمره مې وکړه حج مې وکړو او پلان کې طاعت مې وکړو چې وسم الله ما سره مدد نه کوي سبه کوي الله زموږ تاسو عبادت ته محتاج نه دی من تاسو کې عبادت کوو زموږ تاسو پیدا پکې ده کدا مونږ منګه اون کړو د الله په بادشاہي کې د الله په قدرت باندې ذره کمبود پکې ناراضي او کوم تاسو مونږ کو طاعت مو کو د ټول دنیا د الله طاعت کوي ټول دنیا او په سجده الله ته پریوزي الله په بادشاہي کې د ذره عمر زیادت پکې ناراضي نه زمونږ تاسو عبادت ته ضرورت شته او نه زمونږ تاسو مخالفتونه نه الله اریږي یعنی دا په عزت کې به کمی راشي یا دا په قدرت کې به کمی راشي نه حدیث قدسی کې الله په خپل وایي ولو ان انسکم وجنکم واولکم واخرکم كانوا على اتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا استاسو اولنی آخرنی انسانان پیران کټول نیکان خلق شي نیکان الله طاعت کوونکی الله عبادت کوونکی شي ما زاد ذلك في ملكي شيئا ازما په بادشاہي کې دونه زیادت پکې ناراضي اولو ان انسکم وجنکم واولکم واخرکم كانوا على افجر قلب رجل واحد منكم استاسو اولنی آخرنی انسانان پیران ټول فاجران شي على افجر قلب رجل فاجران شي بد کردار شي مصبونه کی ما نقص من ملکی شيئا زما په بادشاہي کې هیڅ نقصان نشرا واستله عیاذا بالله کوم دا ټول انسانان الله ته کنځلي شروع کو
الله په قدرت کې کمبود ناراضي، الله په جلال په کبریا کې سپکاوی ناراضي، کمبود په کې ناراضي. انما هي اعمالكم احصيها لكم، اذا تاسو اعمال دي تاسو له جمع کو کني یک عمل له کو خبر بدل درکو، بد عمل له کو هغه بل سزا درکم او الله پاک اکثر معافي کوي. ګناګونه باندې انسان رانی سیم نه د خپل فضل د وجه نه معافي هم تکي. فمن وجد خيرا فليحمد الله، ښه حالت دې مندکو د الله حمد وکړه، بد حالت در باندې راغی ځان ملامت کړه چې دا زما عمل نه، حالات چې په ما باندې دي دا زما د اعمالو سبب دی، زما نقصانات دي، زما ګناګونه دي، ځکه دا حالت را باندې الله زما د خفګان راوسته، زما د خوشاله نه راوسته. دیو جن انبیاء هغه ته الله یو صفت معلوم نه چې لا وبالي د چا پروا نه ساتي. اسنه په دې عین ټیم کې کم کار مونږ دي چې اونې چې الله پاغي خپنه شي او خفغان د وجه نه د الله مدد منصر کوم سلاړ رانه پوزي. دی وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم الله تتضرع عاجزی کولا. ابو بکر صدیق یقین پیدا شو چې وس د نبی صلی الله علیه وسلم دعا قبول ده، نو ته حسبک یا رسول الله. بس دې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې وکتل چې ابو بکر یقین پیدا شو، د صحابه یقین پیدا شو چې رسول الله کومه دعاګانې وکړي، دا دعاګانې الله قبول کړي، زړه ته اطمینان راغی. ابو بکر صدیق ته ویل ابشر یا ابا بکر، او روایتو کې راځي پر رسول الله دسه جوټه غونډه کې د خوب رااله، چې څنګه په هوش کې شو خوب نه راپاتې دو حالت جوټه ته ختم شو، او تل ابشر یا ابا بکر، ابو بکر خوشاله شو. دغه جبريل لاغه او په اسمان د ناس ته ده الله صنایع الغبار، او جبريل باندې دوړي پرتی دي او اس هغه ته واجب رچولې دي، ځان سه اسلحه د جنگ راوړي. بل روایت کې دي چې ما وکړه جبريل لا کوش شو خو به غائب شو، وزدار به تراغه ماته او د دسر ملائک دي، الله تعالی ملائک نازل کړ. قرآن کې الله وی استستغیثون ربکم فاستجاب لكم انی ممدکم بألف من الملائکه. تاسو د الله نه مدد غوښتلو، الله تاسو سوال قبول کړو، الله ملائک راولېږي. هم بدر ته الله ملائک را لېږلي دي، راوي لېږي. او قرآن نه ثابت دي او احادیث نه ثابت دي. خپل ابي اسید رضی الله عنه ده هغه په اخر کې پستر کو باندې ورن شوی دی. کسانو ته وایي چې زما نظر کار کوله، ما به تاسو ته په بدر کې هغه ځای خودلې چې د کوم ځای نه ملائک راوتل، اسونو باندې سوارو او کوم ځای نه ملائک راوته، ما به تا هغه ځای در خودلې. عبد الله ابن عباس رضی الله عنه د بنو غفار یو سړی د اوستي ایمان راوړی دی، هغه نه روایت نقل کړی دی. وای منګه د بدر په علاقه کې وو چې هم کته چې رب مکه مشرکانو د نبی صلی الله علیه وسلم دی په خپل منځ کې جنگ دی. وزما ترزیو هغه ته ویل چې راځه د پاسو چت زه توروخي جو وګورو چې د چاله الله غلبه الله ور کوي او څوک مغلوبيږي، راځه سیل به وکړو. یې څنګه چې چت شولو چې هم کتل یو ورځ را اوریاز را کوزه شو، او په دې اوریاز کې اسونو आवाजونه او په دې کې یو आवाज دا چې اقدم حیزوم وړاندې شه. پزماغه ترزوی خو پاغه سات کې د ځړ پر دې اوش کې دلی استمر شو دی یې د وجه او په ما باندې به اوشیراله
الله مضبوط کړم مې ونه شي کېدل بیوشي را باندې رااله رستو به په هوش کې رااله الله ملائک بدر ترا کو ذکر دا ټیم کې ابه دا ملائک څونه راغلي دي څوک یې 3000 راغلي دي څوک یې 15000 راغلي دي څوک یې 1000 راغلي دي دې کې صحیح قول راجح قول ده چې دا زر ملائک الله را لېږلي دي فاستجاب لكم ربكم بأن أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين زر ملائک الله را لېږلي او د 3000 او 500 سره الله وعده کړی ولی صحابه ته خبر راغی چې مکی مشرکانو له په مدد کې جابر ابن قرز الفهری وتوي اگر روان شوه د سره د کسانو نه او د مکی مشرکانو مدد لرا روان دي ذکر دا خبره صحابه و اوریدل اسیم د مکی مشرکانو تعداد ډیرو او چې جابر سره چې سره د زرو کسانو نه نورم تعداد ډیر شو د صحابه زړه ته دي خبرې د وجه اثر په شو کله کله د دروغو خبرو اثر هم په انسان باندې کیږي نو دیو جنا الله تسلی کی ویل چې غم یې مکوي که مشرکان د تراله غ جابر لراغه مدد لا زبل 3000 ملائک نور راولېګم 500 پورې به ته پورا کم پروا مکوي جابر راغله نه ده قرز ابن جابر راغله نه ده سره د خپل کسانو نه الله نور ملائک راونه لېګل دا قول راجح ده ابه ملائک ډېر غزواتو کې نازل شوي دي خو صرف په بدر کې جنگ کړه ده او احد کې ملائک راغلي دي خو رسول الله صلی الله علیه وسلم حفاظت راغلي چې مشرکان ته ضرر ونه رسي او حنین کې هم ملائک راغلي دي خود رسول الله صلی الله علیه وسلم د حفاظت لپاره اذا ته څوک ضرر ته ونه رسي په خندق کې ملائک الله را لګلي ارسلنا علیهم جنودا لم تروها هغه جنگ نه کړي او مشرکانو په خیمه ور استلی دي حواراله او مکه مشرکانو چې کومي خیمه والي وي هغه غموږي په سراويستل او په هوا ول ورو غرزول مشرکان د غزینا وشړل او جنگ یې نه کړي صرف په بدر کې جنگ کړي ابه بعض علماء ابو بکر بن اسم تیر شوی دا انکار کړی دی نه جناب بدر کې ملائکه جنگ نه کړي ولی کې ملائکه جنگ کول زر ملائکه ته څه ضرورت یو جبريل کافی دی جبريل الله دونه قوت او طاقت له ور کړي چې کله د لوط قوم تباہ کړو د لوط علیہ السلام قوم تباہ کړو دا غي کله په وزر باندې چې پورته کو پاس اسمان ته ورسو او دا غي نبی تر الټه کورا خطای غرونه پورته کړی دي علاقه پورته کړی دي دا شان رسول الله صلی الله علیه وسلم ته طائف کې یو ملک رانغه استا حکم دا دو غرونه نه دي اخشبین دا وزر اپ وچ قوم به پکې منځ کې دا بم پورته کم پلاس کې دا بم پورته کم دا دو غرونه باندې به وو ته اجازه وکړه الله ملائکه له قوت ور کړی دی سر ملائکه ته څه ضرورت ده وی جنگ نه کړی نو دا قول ضعیف دی کمزور قول دی خپل رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث کې علیه عادات الحرب جبريل سره سامان د جنگ دی خو نقطه غدا ده الله تعالی قادر چې مکه مشرکان دي جبريل په یو وزر ټول دخ کړي والے خو بیا به د مؤمنانو هغه قوت او د مؤمنانو کرامت همدارنګه حقانیت د دین په بیان معلوم شوه به خلکو یې مړ جبريل لاغه مؤمنان په کې لاسه دي صحابه په کې دي ظاهر کې جنگ الله
د صحابو په لاس باندې مشرکان وټکول د دې لپاره چې مشرکانو په زړه کې څور پرېوتو روب پرېوتو یره پرېوته د دې وجه آینده وخت کې د هغې نه ایرېدل او بل دا سعادت الله مؤمنانو له ورکړي د وجه همدغه بدري صحابي ډېر اعلی اوچت خلک شو کړ الله ملائکه هم راولېږل د پاره د جنگ چې کله ملائک رال د مؤمنانو په زړه کې تسلی رااله هغه د زر ملائکه ولې رالېږل زر ملائکه دی وجه راولېږل چې د عام انسان عادتاً طبیعت دا دی چې کله ګڼه ډېرې د په زړه کې سکون اطمینان ډېر او چې کله کسان کم شي نو په وخت کې په باندې خوف راځي یره پې راځي الله ډېر ملائک راولېږل چې مؤمنانو ته ظاهر هغه د انساني بشري د طبع طبیعت مطابق زړه ته سکون او اطمینان ملاوي شي دا ملائک الله راولېږل بیا هغه درې کسان چې کله مردار شو عام مشرکانو چې حالت وکتل هغې نبی صلی الله علیه وسلم خپل صحابو ته تیزی ورکړه جنگ باندې او دلته مشرکان هم دا حالت وکتلو هغه د دې درې کسانو په باره کې الله د آیات نازل کړي دي هاذان خصمان اختصموا فی ربهم فالذین کفروا قطعت لهم ثياب من نار دې آیات کې الله اولنې مقابله د درې کسانو مؤمنانو او درې طرفه د کافرانو او په څه باندې جنگو فی ربهم د الله په توحید کې د الله په وحدانیت کې محمد رسول الله پر رسالت او په نبوت باندې په بل شي کو جنگ نه بدق دا آیاتونه الله به نازل کړ نو کله چې دا درې کسان مردار شو او بس جنگ ګرم شو په صحابو کې اول کس مهجع یو تویل مهجع چې دا د عمر بن خطاب غلام هغه په ناڅاپي غشي باندې ولګېدو پته ونه لګېدله چې دا ګزار چا وکړو خو د اوبو خواته ولاړو ناڅاپي ګزار پرې راغی هغه پې ولګېدو هغه شهید شو دویم سراقه دا حارث ابن سراقه ځوانۍ کې دیم د اوبو خواته ولاړو د باندې ناڅاپي ګزار د غشي راغی دی پې ولګېدو شهید شو حدیث کی راضی امام بخاری حدیث نقل کړي چې د مور رسول الله صلی الله علیه وسلم تراله حارثه مور وا او نبی صلی الله علیه وسلم ته وویل کله د بدر نه چرستو راغی وی اې الله نبی تا ته پته لري چې حارثه ما ته ډیر ګران ما سره مینه واز ما سره محبت زوی میو طبعا د پلار او د مور د بچی سره مینه محبتي او په هغه په تکلیف باندې خپګي او تا ته پته چې ناڅاپي گزار باندې ولګېدلو اې دا الله نبی دا راته وایا چې جنت ته تللی خو بس اصبر واحتسب صبر بكم ثواب به وګڼم چې زه جنت ته الله بوتلو ټیک د دنیا نه لاړو خو الله پاک جنت ته بوتلو زړه مړ شي جنت ته لاړ شي هیڅ پاک خفګان نه دی پکار دغه نعمتونو ته لاړو مزو ته لاړو د فانی دنیا د غمونو دنیا د پریشانو دنیا نه لاړو دایمي خوشحالو ته هغه ته ورغه صبر وکړم ثواب به وګڼم او اې د الله نبی کې جنت تم نه تله وی بیا ته به وګورې چې زه به په ده باندې څونه جړه وکړم په هغه وخت کې لا جړه نه منه نه ورغلې په مړي باندې جړه جایز وه وروسته د احد نه بعد په مړي باندې د جړه نه منه راغله خو هغه جړه
ځان په چپیړو باندې وي هغه جړه زنانه په کې سرونه شکي هغه جړه چې ګریوان په کې شکي او چغه وي ځان غرزي را غرزي دغه سي جړه نه شریعت منع کړی ها کله چې جړای د زړه د درد د وجه د سترګو نه اوښ کې رواني بعض وخت سړی بی اختیار کارتونه صبر کوي خو بی اختیار د سترګو نه هغه دوک او درد د وجه نه اجړه تیزی په هغه باندې مؤاخذه نشته په هغه الله سره نه رانیسي رسول الله صلی الله علیه وسلم د لور طرف نوسه وو بیمارو سایتل راتلا دغه حالت یو لکه د ذل قدم رستو به الله به تروخ کړی دی داغي ګمان دارغه چې د امر رسول الله صلی الله علیه وسلم په خبر ولېګو نبی صلی الله علیه وسلم راغی د نبی صلی الله علیه وسلم ګمان راغی غیږ کې واچو سایتل راتلا رسول الله صلی الله علیه وسلم دسترګونه اوخ کې روان شوې سعد تول اذ الله نبی د باندې جړه کې تو ګجاړي نبی صلی الله علیه وسلم دا رحمت ته الله او ان الله لا يعذب بهذا سترګونه کې اوخ کې رواني په دې الله سزا نه درکې عذاب تل په دې جبه درکې چر لګيږي تبا شمو هلاک شمو وسیلې دلېما والله بس زه معلوم کړم والله ما بچونه جرمونه کړی په ما د باندې مصیبتونه راولي په دې د عذاب درکې نه په جواب باندې شکر وباس چې الله تقدیر کې دا لګیلو که ارڅ سونه مې کړې دا بدلېدل صبر وکړه چې الله په دې باندې تعالی اجر درکړي هغه مې یاد الله نبی زب صبر وکړ نبی صلی الله علیه وسلم او تو فرمایل او هبلته لونه شوي او جنت کیږي دا یو جنت ته انما کی جنان دې جنت کې خپل جنتونه دي یو اعلی جنت ته بل متوسط جنت ته بل لاندې جنت ته اعلی ته اعلی مؤمنان بوزي متوسط ته درمیانه بوزي لاندینو ته لاندینی بوزي قران کې الله وایي په دنیا کې مې څوک ورکړه دې مالدار کړه مې ده او څوک مې غریب کړه دې څوک مې متوسط کړه دې دغه شان قیامت کې هم دغه سي درجات دي څوک ډېر اعلی مزو کی څوک به درمیانه کی څوک به لخته و ان ابنک اصحاب الفردوس الاعلى استاذوی چې کوم نه الله اوچت درجه ته رسولې ده جنت الاعلى اغت الله رسوله فردوس الاعلى دام فضیلت د جنت د بدریانو هغه کس چې په طرف کې ولګېدل هغه اعلی فردوس ته الله ورسو چې کوم په عین میدان کې جنگیدل ده هغه به ډېر اوچته مرتبه ده هغه پکې شي د دې نه پس میدان جنگ شروع شو ګرم شو په دغه ګرم میدان کې ابو جهل لا ولګېدلو او هغه دا شیطان نه شیطان را ولګېدلو چې کله وکتل چې ملائکه رااله نو است شیطان د میدان نه او تختیدو مخکې ترشیوس شیطان د سراق ابن مالک په شکل باندې راغلو ځان نه د سراق ابن مالک شکل جوړ کړو او د بنو کنانه د سردار شکل جوړ کړو او مکی مشرکان ته ویلو چې پروا مکوئ زبد کنانه نم تاسو ساتما او زبد سب جنگ کې مرګره مې ما شیطان دیو ګرم کړو کله چې شیطان په میدان کې ملائکه قتل دا د بدر د میدان نه روان شو ابو جهل ورو حارث ابن هشام مست به ایمان راوړې پته د مکه کې هغه دې ګریوان نه راونیو او ته یو چې ته تخته هغه ته ویل او تاسو ته نه زدل جارم او زه تعاون کوم او د میدان نه تخته هغه دې حارث لا دې سینه کې گزار ولور کو او ځان اتخلاص کو حارث را غرزو او ته ویل
انی ارى ما لا ترون انی اخاف الله والله شدید العقاب. زه داسې ملایکې نه یم چې تاسو یې نه او زه د الله نه اریږم، اوس مې په دې ملایکو باندې مردار کړي. لاړو وتښتېدو، نږدې هغه دریاب و، هغې ته ورو دنګل 30 کیلومتره کې تقریبا بحر احمر دی، هغه دریاب ته ټوپ کړو، میدان نه وتښتېدلو. قرآن کې الله سورۃ بدر کې دې ته اشاره کړې. دیو جن رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي و شیطان په یو ورځ باندې داسې ذلیل او خوار نه وي په شان ته د ورځ د عرفې پورې شیطان ډیر ذلیل ډیر خواري ډیر په غم او په مصیبت کې مبتلا وي، ولی ګوري چې د الله رحمتونه نازلېږي په بندګانو، بخښنې کېږي بندګانو ته په خپي. ها مگر په بدر کې ډیر سخت ذلیل، کله چې ملائک ولیدل خپې ویستله. په دغه وخت کې بیا ابو جهل لا ولګي د دعای مکړه، الله نه دعا وغوښتله او دې کسانو ته به تیزیم ورکوله. هغه متعلق به ان شاء الله تعالی آینده هفته کې کوم نو ژوندۍ به وایو. ابو جهل کوم دعا وغوښتله، هغه دعا الله قبول کړه او دا هغه په وجه الله دا سزا او تور ورسوله. او بیا وروسته جنگ کې څوک مردار شو او وروسته بیا څو شو، آینده هفته کې ان شاء الله دا هغه متعلق قبول یو. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات وذكر الحكيم. الله دې موږ تاسو د دې صحابه او صحیح تابعدار جوړ کړي او دې مینه محبت چې الله زموږ تاسو په زړه کې واچي او مرګ نه بعد دې الله دې صحابه سره زموږ تاسو روحونه یوځای کړي او په میدان د محشر کې چې کله قبر نه راپاتېږو او حساب کتابو شي، الله دې صحابه سره په جنت کې یوځای کړي. الله دې زموږ تاسو ټول ګناهونه معاف کړي، هر قسم مصیبتونه او فتنه جدي الله دې زموږ تاسو ختم کړي، هر قسم پریشانې نه الله ته معلومي در چا پریشانی ده الله دې ختم کړي. الله دې زموږ تاسو معاشره د شریعت مطابق کړي او الله دې موږ تاسو جنت ته به حساب به کتاب داخل کړي، عذاب د قبر او عذاب د جهنم نه الله موږ تاسو ساتي. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات وذكر الحكيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. د مرګي رات پوس کړه دی چې کافران چې د الله نه دعا غواړي نو موږ تاسو په هغه باندې امين ویلې شو او کنا. مقصد دا دی یو انسان د مور او پلار کافر دی، یا مور او پلار مشرکان دي او غره لګي دي بچی ته دعاګانې کوي چې الله دې یو خېګړه مور او پلار سره کوي کنه دعا او ته کوي دې په دعا باندې امين ویلې شي کنه. کافر یو شی غواړي د الله نه موږ تاسو پاغي امين ویلې شو کنه. ضرورت په دغه وخت کې راځي په دې کې هغه دا چې کافر کله دعا کوي دعا دوه قسمه ده. یو هغه دا چې دا په دې دعا کې دسی یو شی غواړي چې پاکستان لپاره د مسلمانانو لپاره پکې خیری فائدې پکې
په هغه ټیم کې به ته د هغې په دعا باندې آمین ویلی شي. مثال عیسائی دی، هندو دی، سیک دی، هغه وایي یا الله د دې مسلمانانو حالت ښه کړه، زموږ د دې ملک حالت ښه کړه، دا بدامنۍ ختمې کړه، دا فاسقان فاجران یا الله ختم کړه. نو اوس موږ تاسو د دې هندو د دې سیک د دې عیسائی په دعا باندې څه کولی شو؟ آمین ویلی شو. ځکه دې کې زموږ ستاسو خیر دی. یا مثلا استسقا کوي، یا الله د خیر باران وکړه، سوکړه ختمه کړه، نو په دې باران کې زموږ ستاسو خیر دی، سوکړه ختمېدو کې زموږ ستاسو خیر دی، په دې موږ تاسو آمین ویلی شو. دې وجه نه اوس مثلا موږ استسقا ته وضو سوال کوو د الله نه د باران. زموږ په علاقه کې هندوان دي، سیکان دي، او هغې هم د ګرمۍ نه تنګ دي، د سوکړې نه تنګ دي، هغوی یاره موږ هم تاسو له دعا له درځو، نو موږ به یې نه منع کوو. ځکه هغې هم دعا د باران الله نه غواړي، دا باران کې زموږ خیر دی، زموږ پکې فایده ده، موږ پې څه کولی شو؟ موږ پې آمین کولی شو. دقسې که د دې سړي مور او پلار دی بچي له دعا کوي د خیر، داسې دعا ورله کوي چې د ده پکې خیر وي، د ده پکې فایده وي، نو آمین پې ویلی شي. او که داسې دعا یې کوله چې هغې کې خیر د مؤمن نه دی، نقصان دی د مؤمن، او یا په هغې کې شرکي دعاګانې دي، نو بیا په دقه ټیم کې به ته به پې آمین نه وی. ځکه ته چې پې آمین وی دا خو دې شو لکه تا دعا وکړه د شر، زه دعا غواړم او ما سره کس پې آمین وی، دا امین والا داسې دی لکه ده په خپله دا دعا غوښتله. دواړه په دعا کې شریک دي. دې وجه نه شرعي مسله هم دا ده چې امام کله په جمع ولاړي او قنوت نازله وي یا اجتماعي دعا کوي، ځان له به دعا نه کوي چې اللهم اغفر لي، یا الله ما ته بخښنه وکړه، زما مور او پلار ته بخښنه وکړه. هغه به ټول مقتدیانو ته یادوي چې الله موږ ټولو ته بخښنه وکړه، موږ د ټولو مور او پلار وبخښه، یا الله موږ ټول د آفت او مصیبت نه بچ کړه. ټولو ته به دعا کوي او هغې به پې آمین وایي. که دعا یې ورسره ونه کړه هغې ته خیانت یې ورسره وکړو. دې وجې نه کافر که داسې دعا کوله چې پای کې د اسلام خلاف خبره وه یا د مسلمانانو نقصان خبره پکې وه، بیا په هغې باندې موږ تاسو له امین ویله جایز نه دي. او که داسې دعا یې وکړه چې هغه متوهمه وه، پته نه لګي چې خیرې کوي که دعا کوي، نو به یې ورو چې ته چې څنګه وې هغسې د الله وکړي. اگر مثلا حدیث کې راځي یهودیان به راتله پر رسول الله صلی الله علیه وسلم به سلام اچوه، سلام کې به خیرې کولې، السلام علیکم به ویل، السلام علیکم. نو سام مرګ ته وایي، رسول الله ته به داسې ورکاره کړي زه ته سلام ویم او به ویل السلام علیکم، په تا د الله مرګ راولي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویل وعلیک وعلیک. عاشر ځه یو ځل تویه شو په دې خبره، سختي کنځلې رد بدي ویلې. رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل عاشر نرمۍ نه کار واله، دونه تیزۍ ته څه ضرورت دی؟ ویلې د الله نبی ته وانه اورېده چې تا ته خیرې وکړې، السلام علیکم السلام علیکم ته ویله. رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل ما ورته نه ویل وعلیکم. علیکم معنا دا ده چې دا دې پتای زما دعا الله دې په باره کې قبلې، د هغې دعا په زما په باره کې نه قبلې. ولې دونه غوسه کې راځي او سخت سخت الفاظ استعماله؟ دقسې اوس که موږ به یهودي راغی، عیسائی راغی، سیک راغی، موږ ته السلام علیکم ویلو. کله کله دقسې تاجران دي سي سیک نه شي اخلي، سیک پسې راشي شی ته اخلي، نو کله سیک راولګي سلام واچي، نو ته به ورته څه کوې؟ وعلیکم ورته وایې، وعلیکم. بس په تا دې سي وعلیکم ورته ووایې، نور اخوا پسې مه ورځه. او که نه لنډ جواب ورته وکړه یهدیک الله، یا تا پرنجې وکړو او هغه ته یرحمک الله ویله، ته ورته الله یهدیک، ځکه خو د رحم مستحق نه دی که نه سره د کفر نه، بیا د هغې مطابق ورته ووایه. په دغه ترتیب باندې آمین به وایې، کله چې پکې فایده پکې سکونه برابر کړي.